د دې صورت په سر کې بسم الله نشته. دې کې د مین خبره دا ده چې کله به صورت نازلېدلو نو د صورت نازلېدلو سره و بسم الله راله، او سوره توبه چې کله راله بسم الله ورسه نازله شوې نه ده. نو چې د الله د طرفه اوس نزول نه دی شوی نو دلته یې ونې لیکه. نو چې ونې لیکلی شو نو ځکه سوره براءت سره بسم الله لیکلی شوې نه ده. علمي نکته پکې دقه ده. چا که درنه تپوس وکړو چې دې صورت کې ولې بسم الله نشته، نو جواب یې داش یاره مخکې چې به صورت نازلېدو نبي کریم علیه السلام ته و بسم الله هم نازله شوله، نو دغه صورت نه مخکې به یې ولیکله، او سوره توبه چې نازله شوله بسم الله ورسره نه وه. دویمه نزول خو رانغی، نو بیا د عثمان صاحب په زمانه کې چې د قرآن کریم جمعوالی کېده، نو هغې سوچونه وکړل، اجتهاد یې وکړو، نو هغې و دا خیال راغی دا ممکنه ده چې دا د مخکې صورت یوه حصه، ځکه مخکې صورت کې د جهاد قوانین او دلته د جهاد اعلانونه دي، مضمون یو شان دی. نو دا به د مخکې صورت د سوره انفال یوه حصه وي، نو ځکه یې له بسم الله ونې لیکله. براءة من الله چې کله فتح د مکې کېدله دغه وخت کې د مشرکانو 4 قسمونه، یو قسمه کافران هغه چې هغوی سره نبي کریم علیه السلام صلح کړې وه په حدیبیه کې، او هغه صلح هغوی په خپله ماته کړې وه. یو دغه قسمه کافرانو. دویم قسمه داسې خلکو چې هغوی سره معاهده د یو خاص وخت پورې شوې وه، د معاهدې خاصه زمانه وه، او هغوی دغه معاهده قائمه ساتلې وه، ماته کړې نه وه. لکه بني کنانه چې دا د بني د قبیلې د زمرې او د مدلج قبیلې نه و، دوی سره صلح شوې وه، خو دغه صلح دوی ماته کړې نه وه. دریم هغه خلکو چې هغوی سره صلح شوې وه، خو صلح یو غیر معین وخت پورې وه. دا مخکې صورت کې خو صلح شوې وه، خو صلح دپاره زمانه مقرره وه، او اوس دې دریم دپاره صلح شته، خو صلح دپاره زمانه معینه نشته. نو بیان کوي براءة من الله، د بیزاری اعلان دی د الله رب العزت د طرفنا، ورسوله د الله تعالی د رسول د طرفنا، الا الذین هغې خلکو ته عاهدتم چې تاسو سره معاهده کړې وه، د مشرکانو نه معاهده ورسره کړې وه، او هغه معاهده تر اوسه پورې دا روغه لا پرته ده، او یا هغوی دا معاهده ماته کړې ده. اعلان دا دی فسیحو وګرځېږئ فی الارض په ځمکه باندې 4 اشهر 4 میاشتې وګرځېږئ. واعلمو په دې باندې پوه شئ انکم تاسو ای کافرانو غیر معجز الله، الله تعالی نشئ عاجزه کولی، وان الله الله پاک مخزي الكافرین رسوا کون کی دی کافرانو لرا. وآذان او اعلان دی من الله د الله د طرفنا،
ورسوله د الله د رسول د طرفنا الى الناس خلق ته اعلان دی یوم الحج الاکبر د حج اکبر په ورځ باندې اکبر یو د عوامو نظر دی په دې تعریف کې یو د عالمانو نظر دی عالمان وی حج اکبر حج ته وی حجونه دوی دي یو ته حج اکبر وی دویم ته حج اصغر وی حج اصغر د عمرې نوم دی او حج اکبر د حج نوم دی د عمرې ته حج اصغر ځکه وی چې دې کې کارونه کم دي حج عمره عبارت ته د بیت الله شریف نه د طواف کولو او د صفا او د مروه نه د سعی او بیا سر خریل دغه د دوه درې کارونه دي په حج کې کارونه ډیر دي منا لتک دی مزدلفی لتلل دی شیطانان وشتل دی عرفات لتلل دی قربانیانی کولی دا کارونه په عمره کې نشته نو ځکه حج ته حج اکبر وی عمرې ته حج اصغر وی دا ورته په دغې وجه باندې حج اکبر وی دا د عالمانو نظر دغه دی یو عوامی نظر دی عوامی نظر د عوامو خلکو دا دی یره وی سکالی حج اکبرو چې کله عرفه د جمعې په ورځ راشي دې ته عام خلک حج اکبر وی دا ټیک خبره ده چې حج کله د عرفه د جمعې په ورځ راشي فضیلت به وي خو دغې ته بیا حج اکبر نه ویل کیږي حج اکبر د عمرې په مقابله کې حج ته ویل کیږي او دا خبرم صحیح ده زما او ستا خوږ پیغمبر چې کله حج کولو اتفاقي طور باندې نبی علیہ السلام د نبوت د زمانې نه پس یو حج کړی دی څلورې عمرې کړلي درې عمرې کړي دي که یو ته عمره قضایي نو څلور درې عمرې شو درې عمرې کړلي دغه درې عمرې او څلور عمرې او یو حج دا نبي کریم علیه السلام د نبوت په زمانه کې کړی او حضرت چې کله حج کولو نو عرفه د جمعې په ورځ باندې وه خجی ان الله بشک الله پاک بریئن دے بیزار دے من المشرکین او دا د مشرکانو نه بیزار دے ورسوله دا رسول عطف دے پا محل دا اسم دا ان بانے اسم دا ان اللہ دے او دا دل لفظن خو نسب دے خو محلن دا رفع دا ولی اسم دا ان او ان چی داخلیگی دا پا مبتدا و پا خبر داخلیگی چی مبتدا و خبر بانے داخل شی نا مبتدا مرفوعی خبر مرفوعی نو دا د اسم د ان په محل باندې عطف دی او داغه محل د رفون رسوله مرفوع شو وان او دغه رنګ د الله رسول بری دی د مشرکانو نه نو فإن تبتم کتاسو توبه ویستله فهو خیر لکم دا توبه بستاسو د پاره ډېره زیاته افضل وي وإن تولیتم کتاسو واوړېدلی د توبونا نفعلمو پڑے پویا شئی انکم تاسو غیر معجز اللہ اللہ تعالی چرم نشی عاجزہ کولے وبشر الذین کفروا زیر ورک کافرانو تا بعذاب علیم پدرناک عذاب بانے